أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. دين مخي آياتنا مباركة کی د منافقینو جهادنا درست پاتې کېدو او د حضورونو پیش کولو ذکر چې کله د الله نبی د جهاد اعلان کی او مسلمانانو ته د الله په لاره کې د وتلو حکم وکړي نو منافقین د ځان لپاره قسم حضورونه او بهانې تیار کړي او بیا د جهاد نه مخکې جهاد تطلو نه مخکې راشد پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجلس ته او هغه باندې پیش کړي حضورونه چې زما خدا عذر دی دا تقاضا ده ما ته د اجازه ملوي شي بل راځي قسم کوي دا کار نو د غزوه تبوک په موقع باندې داسې وکړل منافقین راغلل عذرونه پیش کړو چا څه عذر پیش کړو چا څه پیش کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه باندې یقین وکړ ځکه چې هغه قسمونه خوړل مخکې آیت کې د قسم ذکر راغی وسيحلفون بالله دوی قسمونه کول په الله دې زمون قسم وي زمون طاقت وې دتللو او حضورونه نه وینم موږ تاسو سره تلو میدان جنگ ته جهاد کې به تاسو سره شامل شي خو چونکې د قسم په ذریعه سره دوزان وچ کی او خپل حضورونه مخې ته کی لکه آدم علیه السلام چې کله جنت کې او اما حوا علیها السلام دا شیطان چې راغی او دا غوونه په باری کې دوته ترغیب ورکاو وسوسه چولا چې دا داسې ونه دا داسې ونه په دې کې قسم مو خوړ دې زما دې په الله باندې قسمی زستا سو د دوړو د لپاره خیر خوای کله چې آدم علیه السلام او اما حوا علیها السلام هغه ونه نه خوراک وکړو الله رب العزت آدم علیه السلام ته خطاب وکړ چې اے آدم ماته منې کړه نه وی دیونه ته خواته دتلو نه د دې د خوراک نه آدم علیه السلام وی چې الله ماته دا پته نه و چې ستا په نوم باندې مسوک د دروغ قسم وکړي او وی به چې زما د الله په نوم باندې قسم خو هغه به د دروغ نو دغه سي د منافقینو قسمونه به هم د دروغ پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجلس ته براغله اجازه راکا عذر دی او دا کار دی قسم به ورسره کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یقین اجازه چې ورکو نو الله رب عزت تنبیه راوړي عفى الله عنك لما اذنت لهم زما محبوب صلی الله علیه وسلم تعالی اجازه نو ورکړي وکړه تعلق انتظار کړو نو په خپل باندې منافق او د مخلص پته لګیدل په خپل باندې مؤمن او د کافر پته لګیدل وا تعالی انتظار کول پکاره دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجتهاد خپل اجتهاد سره منافقینو له اجازه ورکو داغو حضورونو ته او داغو قسمونو ته ویل والله رب العزت یو لطیف تنبیه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي عفو الله عنه پیغمبر ماته تعفو کړل ما درگذر کړی لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا ولتا اجازت ورکو دوته اجازت نو ورکول پکار تر دې يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين چې تا ته واضح شوی ښکار شوی رښتینی خلق او تا به پیژندلی و دروغجن د دروغجنو به هم پته لګېدل وا چې خپل په ایمان د ایمان چې کومه دعوه کوي په دې کې دروغجن دي او تا ته د مخلصین هم پته لګېدل چې کوم د ایمان دعوه کوي او خپل په ایمان کې هغه مخلص دي
کلک او مضبوط دي. مخکې د دواړو ډلو ذکر وکړو چې کوم په ایمان کې کلک او مضبوط دي هغه به تا نه چېرته هم اجازت نه طلب کوي، عذر به نه پیش کوي، لکه د څه اجازت؟ جهاد نه د پاتې کېدو اجازت، میدان جنگ نه د پاتې کېدو اجازت ده، او عذرونه به تا ته نه پیش کوي چې زموږ دا عذر دی موږ نشو کولی، ځکه چې هغه مخلصین مؤمنین دي، د هغو ایمان خالص دی او الله رب العزت د هغو متعلق اعلان کوي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. دا خو معیار ایمان دی، که د دوی د ایمان په شان ایمان تاسو راوړو نو تاسو به په هدایت شي، او که د دې صحابو د ایمان په شان ایمان رانوړو نو په هدایت کېدی نه شي. هغه په ایمان کې یو بهترین نمونه یو بهترین مثال کلک او مضبوط ایمان والا، نو هغه بیا د تن قربانیون پیش کول او د مال قربانیون پیش کول ته تیار دي، خپلې بیبیانې کونډو کولو ته هم تیار وو او بچیانو یتیمانانو کولو ته هم تیار وو، باغونه هم پرېښودل، هر څه یې پرېښودل د الله د دین دپاره او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکم منلو دپاره. نو داسې مخلصین کلک مضبوط ایمان والے چې دي زما محبوب صلی الله علیه وسلم دو بتانه غوري جهاد نه ته پاتې کېدو اجازه نه غواړي، دو به عذرونه باندې نه پیش کوي چې د الله نبی بلاړ شي میدان جهاد ته هغه به جنګېږي او صحابي به کور کې ناست دي، داسې نه کوي او چرته هم نه کوي. که څنګه چې د بدر معرکې دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا مشوره اخیستله، چونکې د ابو سفیان کومه ډله او ګروه هغه خو تیر شو لاړ او مسلمانان په جلدی کې وتلي وو، نو ځان سره وسایل اسلحه سامان دا یې هم نه واخیستی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو نه مشوره اخیستله او ټولو بهترین مشوره ورکړله، تر دې چې یو صحابي وي ای د الله رسوله موږ به تا ته د بني اسرائیلو په شانې داسې نه ویو فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، لکه بني اسرائیلو چې موسی علیه السلام ته وایي چې ته لاړ شه نعوذ بالله ستا خدای دې لاړ شي کافرو سره وجنګېږئ او موږ به دلته ناست شو، موږ به چېرته هم تا ته دا خبره نه کوو، زما محبوب صلی الله علیه وسلم موږ به ستا شانه بشانه ولاړ یو او ته چې موږ ته څنګه حکم کوي، که ته وایې چې په دې سمندر کې کوز شئ نو په سمندر کې به موږ کوزو، د دې نه به موږ نه رسته کېږو. نو بیا نورو صحابو هغو په زړه کې دا یو دغه راغی ارمان راغی چې ارمان دی دا خبره موږ کړې وي، هر یو ارمان دی چې دا خبره ما کړې وي، بل ارمان دی چې دا خبره ما کړې وي، چې دومره د تسلی والا خبرې او دومره د مضبوطیا والا خبرې چې موږ سره خو وسایل نشته دی، تورې نشته دی، غشي نشته دی، دغه سورلی نشته دی، خو بیا هم راځئ چې ځو میدان جهاد ته او بیا هم کافرو سره جنګېږو. نو دا داسې کسان دي چې د خپل مال خپل جان د الله په لاره کې خرج کوي او چېرته د جهاد نه پاتې کېدو اجازت نه طلب کوي. او بل طرف ته منافقین دي چې راځي د صحابو په مجلس کې کینی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وروستو په صف کې ودرېږي، لمونځ کوي د ریا دپاره ښودنې دپاره، کله کله چنده کې هم حساب دي چنده هم ورکوي خو زړه یې کافر دی. منافقین دي زړه نه کافران دي، د ایمان صرف دعوه ده په ژبه باندې دعوه کړه. نو چې کله د جهاد موقع راشي جهاد کې خو به زخم هم رسي انسان ته، شهادت هم راتللی شي، انسان هغه پکې مړ کېدی هم شي، نو دې وخت کې به راشي دغه منافقین څه به وایي چې موږ له خو اجازت راکړه موږ ته دا عذر دی دا ضرورت دی. الله فرمایي الله باندې او پر ورځ د آخرت باندې ایمان نه راوړي دا مؤمنان نه دي. ورتابت قلوبهم فهم فی ریبهم، د دوی زړونه په شک کې دي په شوبې کې دي د قرآن نه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رسالت نه او د الله د یووالي نه، دوی په شک کې دي او د دین اسلام نه په شک کې دي. فهم فی ریبهم یترددون، او دوی خپل په دې شک کې حیران دي، متردد دي، حیران کله د مسلمانانو طرف ته کله د کافرو طرف ته. او د منافق مثال دا د بیزې د دریم بچي دي، لکه یو بیزی د هغه بیزې درې بچي، نو یو بچی یو ته ونیسي او بل بچی بل ته ونیسي، او دا دریم بچی چې دی دا کله یو ته پسې منډه وي او کله بل ته پسې منډه وي. نو دا د منافق مثال دی چې کله به غلبه د مسلمانانو شلله فتوحات به حاصل شول زر به منډه کړله چې موږ خو تاسو سره یو، موږ له مال غنیمت کې هم حصه راکوي او موږ خو تاسو سره موږ ته به څه نه وایو. خو
خو چې کله به لږونه کافر ظاهري طور سره غالب شول نو کافرو پسې به لاړل چې موږ تاسو سره یو، موږ تاسو سره نه یو، مذبذبین بین ذلک، مذبذب دي د دین او د ایمان پته نشته. عفا الله عنک، عفو کړ د تا ته الله تبارک وتعالى اے محبوب صلی الله علیه وسلم، یا درگذر کړ د الله رب العزت عنک د تا نه، لما اذنت لهم، ولتا اجازت ورکړې د دوی ته، حتی یتبین لك الذین تردی، چې ښکاره شوی وي تا ته هغه کسان صدقو چې رښتیني دي، وتعلم الکاذبین، او تا به پیژندلی وي دروغجن. لا یستأذنک الذین یؤمنون، اجازت نه طلب کوي تا نه هغه کسان چې ایمان راوړونکي دي بالله په الله باندې، والیوم الاخر، او پر ورځ د آخرت باندې، دا مخلص مؤمنان دي. ان یجاهدوا، دا چې جهاد کوي دوی باموالهم په خپل مالونو سره، وانفسهم او خپل جانونو سره، دواړه قسمه مال او جان دا د الله په لاره کې لګي. والله علیم بالمتقین، او الله رب العزت پوه دی په پرهیزګارو. انما یستأذنک الذین، یقینا اجازت طلب کوي تا نه هغه کسان، لا یؤمنون بالله، چې دوی ایمان نه راوړي په الله، والیوم الاخر، او پر ورځ د آخرت، صرف په ژبه باندې دعوه د ایمان کوي، زړونه کافر دي. ورتابت قلوبهم، او شک کې دي زړونه د دوی، فهم فی ریبهم، پس دوی په خپل شک کې یترددون، متردد او حیران دي.